د غوا میتیازي اندوان ولې سکي او دا د څه دپاره سکي او دا د کومې بیمارۍ دپاره دغه اندوان دا د غوا میتیازي سکي. راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، په هندوستان کې خاص هندوانو مذهب والا چې دي نو دوی ولې د غواګانو میتیازي سکي. عزتمنو، دوی غوا ته خپله مور وایي او نه غوا دوی حلالولو ته ورکوي. د دې دپاره چې ویلي دي چې دا زموږ مور ده، دې ته موږ د مور په نظر ګورو. خو عزتمنو، دا حقیقت خبره ده چې هندوان چې دي نو غواګانو ته څاروو ته چې دي نو د خپل د مور په نظر باندې ګوري. خپل مور ته هم دومره دون نظر نه کوي چې څومره د غواګانو ته دوی دومره دا نه ګوري چې یعنې میتیازي هم د علاج دپاره سکي چې دوی یعنې څه بیماران شي نو بیا د غوا میتیازي وسکي، دوی دغه سره بیا یعنې ټیک شي. چې موږ تاسو ته نه ډېره غټه کرکه کوو. شکر دی الحمدلله چې موږ د دغه مذهب والا نه یو چې یعنې د غوا میتیازي یې نه څکو. عزتمن، موږ چې په خپله باندې همدغه ویډیو وکتله نو توبې مې ایستلې او الله تعالی ته په سجده باندې پرېوتم. یا الله شکر دی چې موږ داسې ناولي قوم کې نه پیدا شوي چې یعنې چې د غوا یا د غوا میتیازي. مینهوال، د داسې خلکو په اړه باندې ستاسو څه خیر دی؟ حتما سره خپل اړیکې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.